أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله رب العزت چې انسان د کوم مقصد د پاره پیدا کړو هغه مقصد دا دی چې انسان دې د الله د ازمکا د الله په دین باندې آباد کړي. انسان چې کم ځای وخت تیری او کم ځای کې شپه تیری او هر ځای دې د الله رب العزت د دین پابند دیتا په قران کریم کې لفظ د خلیفہ ویل دی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، چې الله رب العزت انسان په ځمکه کې د خپل قانون او د خپل دین جاری کون کې هغه الله رب العزت را لګلو. دا یو وړه غونته صوبه وه د الله د کائنات چې هغې ته ځمکه وایي، صوبه ارض. دا یو وړه صوبه وه، لوی لوی اسمانونه دي او لوی سیاري دي، مشتري ده، زحل ده، عطارد ده، ډېر لوی سیاري دي، سا آبادي دي او صغیر آبادي دي، اسمانونه دي، پاغي کې مخلوقات دي، ملائک دي. خو الله رب العزت اراده وکړه چې دا صوبه ځمکه چې ده نو دې کې زه خپل نظام ښکاره کومه او چې کوم آسماني حکومت دی، آسمانی بادشاہت تے نو آغا پا دے ازمکا خکارکوم پہ انسان باندے. اللہ رب العزت انسان دیلا پیدا کو نو دے انسان دا ازمکا چه دا آبادولو نو دے انسانانو نسل دیره دلو میوکارو چه دے انسانانو نسل دیر شی او دا ازمکی اکثر ایسیتا انسانان ورسی. دویمه د انسانانو ذهنی تربیتو مو چې په دمه دمه د دې تربیت کیږي او سبق زده کوي چې کله د انسان عقل پوخ شي، عقل بالغ شي، په هغه وخت کې به دیلا د سالم ځمکې د یو کولو فلسفه او د سالم انسانیت د یو کولو قانون ورکړی شي. د آدم علیه السلام نه د انسانانو سلسله شروع شوه، نسل هم خورېده او ډېرېده، ورسره د انسانانو تربیت هم کېده. خو په دې ځمکه کې قانونو انسان مکلفو تش نیکانو بدایو او تش نیکانو بدانو تش دا اللہ دوستانو دا شیطان یارانو مو دا غی پا منس کی کشمکشو شیطانی مقابلہ وا دا اللہ دا حکومت او دا شیطان دا حکومت مقابلہ وا. شیطان خلق دا اللہ حکومت تا نپری خودل او خپل حکومت اغای نافذ کو. اللہ تے ویلو چه سلور طرفہ حملہ بکوم پدائی باندی، چار طرفہ حملہ بکوم
او دی بزو ستا دین تا نپریدم لا تجدو اکثرهم شاکرین شیطانم یو محنت کو او دا اللہ بندگانم یو محنت کو دا انبیاء کرام و سلسلام شروع و دا آدم علیہ السلام نا تر نوح علیہ السلام پورے یو سلسلہ و پاگی که دا نیکو تعلیمو بدائل خلقو نویز دا کڑی او بد عقیدہ اغلا نور آگلی دا نوح علیہ السلام پا دور کی دا غینا لگ مخ کی شیطان شرک ایجاد کو دا اللہ دشمنی ایجاد کڑا آدم نوح علیہ السلام دا شرک دا ختمولو دا پارا اولنے پیغمبر راغلے چاگل شرک راتو کو دا توحید بیانی کو دا نوح علیہ السلام نا تر ابراہیم علیہ السلام پورے دا پیغمبرانو یو سلسلہ وا چپاگی کی توحید فی العبادتو چه عبادت پر صرف اور صرف دیو اللہ وی صرف اور صرف دیو اللہ عبادت پئی داغی واقعات نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام آغا واقعات تیر شو چطول پیغمبرانو دا آواز کو چه یا قوم عبداللہ ورسره به چې کم د ژوند نظامو یو پیغمبر باندې یوی خبرې محنت کو د شعیب علیہ السلام په وخت کې خلقو په ناب طول کې کمې کو معیشت خرابو نو نظام معیشت هغه ټیک کو د صالح علیہ السلام په وخت کې صنعت او زراعت آگے ترقی اکڑا واغی پاگی کہ اللہ یرو صنعت کے ماہرانو او زراعت او زمینداری کے ماہرانو خپاگی کے اللہ یرو صالح علیہ السلام دا نظام صنعت او دا نظام زراعت اصلاح اکڑا دا لوط علیہ السلام پا دور کی قوت شاہوانی غلط استعمالی دو د زنانو نکاح هغه پرې خودلا او د الکانو بدفعلای شروع کړي لوط علیہ السلام ورسره د هغه اصلاح کوله ابراهیم علیہ السلام یو داسې پیغمبرو چې هغه د ټول نظامونه یو ځای کړل او د هغه په دور کې یو حاکم پیدا شو نمرود او هغه د حاکمیت دعوه وکړه چه بادشاہی کے جسا نظام دے کہ صنعت تے کہ تجارت تے او کہ زراعت تے کہ معیشت تے خودے کے با قانون زماوی قانون با زماوی ابراہیم علیہ السلام خلق سرون اللہ تا ٹکڑل خدای اویل چه با باہر زندگائی کے با انسان غلام نہیں واغو سرا توحید فی الحاکمیت شروع کو چه حکومت او حاکمیت پد اللہ بنیاد توحید فی العبادتو چه عبادت دیواز دا اللہ شو و باہر زندگی حکومت داغے محکمی سرکاری زندگی دا با طول چدا دا با یکی آواز دا اللہ وی دا ابراہیم علیہ السلام دین آگے تا حنیفیت ہوئی دا حنیفیت مطلب داو چه دا بندہ مذہب او سیاست دا بدوار دا اللہ سره تړو پدې کې به د بنده خپل خواخه او خپل خواهشات نوي او پدې کې به د انسان غلام نوي دا ابراهیم علیہ السلام د دور نه دا غیر الله د حاکمیت ابتدا وا نمرود هغه ځان ته د الله مقابله کې بادشاہ وي چې بادشاہي چې دا نو دا به زما چلیږي بادشاہی به زما چلیږي وی انا احیی و امید اډر زما دی چې څوک رها کوم نو رهای کم او که څوک وجنم نو وجنم دا حیات او موت
دا چې کمدنو د امرو او د تشریعو هغه وی چې دا قانون زما دی چې څوک مړوم او څوک ژوندي کوم. د هغه ځای نه ابتدا وه د دې عروج راغی د فرعون په دور کې او فرعون بر سر منبر بر سر تخت اعلان وکړو انا ربکم الاعلی او وی ویل ما علمت لکم من اله غیری زمان علاوه ستاسو دپاره د ژوند نظام مقررون کې بل نشته. نظام زندگی هغه به زما وي، هر شعبه چې دا هغه زما وي، کا نظام عدالت ته کا نظام سیاست ته او کاغذ کمننو نظام د ملټریزم نه د فوج دی دا به ټول زما ما تختی پدې کې به زما کارنده کار کوي او زما اډر چې دی هغه به چلیږي. نظام صحت، نظام تعلیم، نظام عدالت، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معاشرت دا د زندګۍ شپږ محکمې وي او دو ویل چې دا شپږ واړه محکمې به زما وي پدې کې به هیڅ چا نه چلیږي، هیڅ چا به نه چلیږي. فرعون عروج ته ورسېد، الله رب العزت د هغه د ختمولو دپاره موسی علیه السلام راولېږو. موسی علیہ السلام ته وی اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون د حد نه تیر شوی دی هغه پسې ورشه هغه ته بیان وکړه. موسی علیہ السلام واقع مخکې بیان شو د الله وحدانیت ته او د الله رب العزت عبادت او حکومت ته دوه غټ دیواله وو. مخکې درس کې بیان شو یو امپریالیزم او دویم کیپیټالیزم، یو شاهنشاهیت او بل سرمایه‌داري وه. یو شاهنشاهیت تیوکراسی چې یو معظم شخصیت په دنیا کې زورور او چې هغه سره فیسیلیټي سہولیات وي هغه دعوه وکړي چې نظام به زما وي. شاهنشاهیت لا ملوکیت بالاسلام چې هغه ځان ته زعیم وایي نو یو د الله رب العزت مقابله په دې کې ده. دویم سرمایدار خلق، چودریان خلق، مالدار خلق، خانان او ملکان خلق د مال په زور باندې خلق خپل غلامان کی ټول چې کم معدنیات دي هغه خپل ملکیت وګرځي او خلق له لګ لګ ورکي چې دای چې کم نه زما محتاجي په نظام زندګۍ کې او په ضرورت زندګۍ کې زما محتاجي نو لګ ولور کی بیت نواخلی په دې چل باندې خلق خپل غلامان کی. قرآن کریم دا غي بیان وکړو د موسی علیہ السلام واقع تفصیل تیر شو او موسی علیہ السلام آخر کې یو خواهش ظاهر کو الله ته دعا وکړه چې دا زما حکومت چې زما د امت حکومت دی وسیع کړی شي ځکه فرعونیت داغه دا اجتهادو چې فرعونیت ختم شو نو اوس حکومت زما د قام رایج کړی شي زما د قام رایج کړی شي. الله رب العزت هغه ته وویل دا د خاصو خلقو یو تحفه ده او دا بنی اسرائیل هغه مقام ته رسیدلی نه دي. ټیک تا په هغه وخت کې بنی اسرائیل ښه خلقو او پړانتو کې د یوې سترګې والا باچایي نو چې کوم وخت د فرعون په هغه کې بنی اسرائیل خو او قرآن کریم ښکارا کوي چې په اوس وخت کې به د ځینو خلکو ذهن ته راشي چې تورات او بنی اسرائیل وو نو نوی کتاب او نوی امت ته ساجتو چې نوی کتاب راتو او نوی امت راتو نبی علیہ السلام الله راولېګو قرآن راولېګو او الله رب العزت د نبی علیہ السلام یو امت راولېګو. قرآن کریم په دې ځای کې د بنی اسرائیل درې ادوار ذکر کول او دا غي ناکامی
بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام په دور کې هم صحیح طریقې سره د آسمانی قانون له زړه نو ورکړي، آسمانی قانون له پاسدار نو. نتیجه داوا چې فبدل الذين ظلموا قولا، قانون بدل کړ، د الله نظام بدل کړ. د موسی علیہ السلام نه وروسته یو دورو تر نبی علیہ السلام تر نبوت پورې پدې کې بنی اسرائیل په تورات چلیدلی نه دي، بلکې چل ولې کړل، چل ولې کړل. لکه دا غي یو مثال وي چې هغه ته وویل چې د خالد او رزمیان منی وي، هغه پاغي کې څومره چلونه وکړل، هغه ځان له پس طریقه باندې روا کول شروع کړل. دا غینا شادوغان جوړ شو، قانون سره چل ورکاو، چل ولکاو نو ناکام شو. دریم دورو د بنی اسرائیلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې کوم بنی اسرائیلو یا اوس چې کوم بنی اسرائیل لی اوس وتا اسرائیل وی، اسرائیل وته وی، او دا بنی اسرائیل او یهود دی، بنی اسرائیل او یهود دی. اوسنی وخت کې چې دی دا انتهایی خطرناک دی. قرآن کریم داوی چې د قرآن کریم په دور کې چې کم بنی اسرائیل لی نو داون ناکام دی. دا لایق د دین دی چې دی په سالمه دنیا باندې حکومت وکړي او دی انصاف رایج کی، انصاف چې دی رایج کی، خلقو کې دی یووالی راولي او نظام عدل چې د الله کوم نظام دی هغه رایج کی، هغه دی کولی نشي. قرآن کریم دا غي بیان د فخلف من بعدهم خلف نکي ورسول کتاب یاخذون عرض هذا الادنى. د دې دور د بنی اسرائیلو او د اسرائیلو دا غي خوې قرآن کریم ذکر کوي چې هغه څه شیزونه دي، مقصود دا غي دنیا ده او په ګناه باندې دین خرڅي، تورات خرڅي، دا الله قانون خرڅي، صرف او صرف د دنیا لپاره. مقصود دنیا ده، معشومان وجنی، زنانه وجنی، بے گناہ خلق وجنی، صرف او صرف د دنیاوی نوم او ناموس د پیدا کولو لپاره. او دا وای چې موږ غوړه خلق یو، موږ به معاف کړي، موږ د پیغمبرانو اولاد یو، موږ به چې کمدنو معاف کړي. په دې درو واړو دورونو کې بنی اسرائیل ناکام دي. اشاره ده موږ ته چې الله رب العزت تاسو منتخب کړی وي او الله ویلو چې دا تاج د خلافت چې په سالمه دنیا هغه کې رورولي پیدا کی، پای کې وحدت راولي او هغه چې کمدنو یو بل ترانزدی کی، فرقونه ختم کی. چې کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې اعلان کړو چې د عربي په عجمي فضیلت نشتا او الاسلام دین الانسانیه لا دین المسلمین. اسلام چې دی دا قانون دی د انسانیت، نه کې د مسلمانانو. اسلام پوله نه لري، نه د ځمکې، اسلام پوله نه لري، د ژبې پوله نه لري. اسلام هغه حد نه لري د قانیت چې دا د عربو دی د عجمو نه دی. اسلام نه لسانی امتیاز لري، نه قومي امتیاز لري، نه اسلام چې کم دنو د پاټو د ډلو داغي امتیاز لري. اسلام سالم انسانیت په خپل غیږه کې ځای کوي. سالم انسانیت لا انسان خدمت کوي بلا امتیاز بلا فرق. نبی علیہ السلام فرمایل د تور په سپین باندې، د تور په سور باندې او د سور په تور باندې څه فضیلت نشتا، د عربي په عجمي باندې، د عجمي په عربي باندې څه فضیلت نشتا.
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې انسان به انسان د ویني خیال ساتي، انسان به انسان د عزت خیال ساتي، او انسان به انسان د مال خیال ساتي. اموالکم بینکم حرام کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا. نبی علیہ السلام انسانیت یو بل ترا نږدې کو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړی شوی نظام هغه انسانیت لو، انسانیت لا پیغامو چې بلا امتیاز ټول چې کمنه یو بل ترا نږدې کی، یو بل ترا نږدې کی. مسلمانانو انتخاب دیل شوی دی. الله رب العزت وی کتاسو کې د بنی اسرائیل خوی راغی. عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل فرمایل ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تونون یا امت محمد. بنی اسرائیل لاړل تیر شو، اوس چې قرآن بنی اسرائیل زوتای نو ځان پکې ګوره، ځان پکې ګوره. اسینا د بنی اسرائیل هغه خوی پتا کې راشي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل فرمایل ما اشبه الليله بالبارحه، نن شپه او بیگانه شپه یو شانتی دي. نبی علیہ السلام فرمایل لا تتبعون سنن من قبلکم، مخکینو چې سکړو هغه تاسو کوئ. صحابه تاسو کو مخکینی سو کو یهودو. نبی علیہ السلام یهود کنا وی مخکینی سو عیسایان او عیسایان کنا، وی مخکینی سو مجوسیان وی مجوسیان کنا. مطلب داو چې په خوانو کې کم مرزونه کتاسو په دین کلک کو ندرې دی اک مرزونه و په تاسو کې راځي. نو چې الله هغه سره سکړیو هغه تاسو سره ځکه دانا چې بس صرف دا بوای چې زه پیغمبر امتین او ما ستب الله اسنو. دا خو د یهودو عقیده وا چې زه پیغمبر علیہ السلام امتین او ما تب الله اسنو، الله ما ته اسنو. دا د یهودو نظریه وا. که یهودو کې او بنی اسرائیلو کې کم مرزونو او اکبتا کرالل نو چې هغه څنګه طریقې سره هغه له سزا ورکړې شو هغه تا ته ملاوي. قران کریم بنی اسرائیل سره ذاتی دشمنی نه و، د الله د بنی اسرائیل سره ذاتی دشمنی نه و، خوای کې مرزونه رالل خدای د وجنه ناکام شو. دا غي یو مرض تبدیل قرآن بیان کر چې دا الله قانون بدل کر کنن تا قرآنی قانون بدل کر نو څنګه چې باغی اپتون رالل او د عزت د سټیج نه راتاو شو نو ته به د عزت د سټیج نه راتاویږي. چې نظام زندگی دی بدل کو، قرآن دی بدل کو، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ځان نه بدلی او قرآن بدلی. وای دی آیات کی ترمیم پکار دے، دی کی ترمیم پکار دے، دی کی ترمیم پکار دے. نو چې ته په آیاتونو کی ترمیم کای نو په ځان کی چینجز ہوگا کا، ځان بدل کا. نبی علیہ السلام فرمائل الا ان رحل اسلام دائرہ، الا ان رحل اسلام دائرہ، خبردار د اسلام جرند تاویگی، جرند د اسلام تاویگی. فدورو ماہو حیث ما دارا. نو چې اسلام جرند په کم طرف تاویگی نو ته په هغه طرف تاوشا. دانه چې اسلام په یو طرف زی علم په یو طرف ګل علم په بل طرف دانه کیږي، ته به اسلام سره تاویگی. دا بنوي چې یارم خلق سکی او مونږ سکو نه، ته د اسلام والے اسلام پسې تاو شا. بنی اسرائیل اسلام پسې تاو نشو، خواهش پسې تاو شو نو ناکام شو. دویم هغه چل والو کو، چل والو کو دا الله د احکامات سره چل والو کو. ځان لبه حرام چې کمدنو حلالول په طریقه باندې او په چلونو باندې لکه میان ځان له روا کول. دارنګي واز د په الله آرامي کړی
نو دی ولګېدل نو یشولې او ډلې ته جوړولو خلکات کو واضح استعمال کړه کنه نو چل والے کو نو کته سود له چلونه جوړای رشوت له چلونه جوړای او حرام پزان حلالای او داغه د پارسو جوړای چلونه جوړای څنګه چې بنی اسرائیل شادوغان شو نو تبم شادو شي صرف دومره دا هغه صحیح شادو شوی او ستاسو خوې د شادوغان خوې بری د خنزیران خوې بری د سپوی د دنه نما انسانیت ستانه اوزی تفصیل را روان دی ختم بشي اسه خلق بوي چې دا انسان دی نور به انسان نه مولانا رومي وای هر چې مې بینی خلاف آدمان نیست آدم خلاف آدمان دا چې کوم ویني او د خلقو ویني سکی او د خلقو د عزت تګي دي او د خلقو د مالونو تګي دي او د مزدور خلص کی او باغی باندې خپل خواهشات چلی دا انسانان ندی دا سپیدی خنزیران دی دا انسانان ندی دا شکل انسان دی چې انسانیت نه اوټ روان دی انسان خو په انسان خوږیږي انسان په انسان دردیږي چې کله پکې دانو دا انسان نه دی سپی دی لړم دی خنزیر دی غوی انسانیت پر ختم شي اغه نو اول انسانیت ختم شو ځکه اغه آسمانی قانون سره چل ورکو تبم تباشی دریم پدریم دور کې ول ناکام شو پدریم دور کې ځکه ناکام شو چې دنیا مقصود وګرځولا او صرف دا به ویل چې مونږ ته کمندونو غټ خلک یو الله به معاف کی توم د شفاعت پتا مایا او نبی علیہ السلام با زمان شفاعت کی نور چه سکاینو کوا صرف پکال کی یوزل عید میلاد النبی مناوا بقای چه سکاینو کوا صرف چه کم دنو د جمعه پرز موز لرازا بقای چه سالم افتکاینو سکوا یا یو ورځ چرته مولود شریف لا چاول پخې کا بقای چه سکاینو کوا اغیوم ځان له دا ویل وای سيغفر لنا بڑا الله به معاف کوي ولا الله به معاف کوي الله ما دا قانون ولې را لګلو چې صرف دا خبره وي چې بس الله غفور الرحیم دی او معاف کوي به مې نو دې سپارو کتاب تا دارنګ په تورات په وخت کې تورات تا د انجیل په وخت کې انجیل تا د زبور په وخت کې زبور تا او پیغمبرانو را لګلو ته بیا څه ضرورت بس بیا خو به چې چاسو کول نو کول وي او بیا الله غفور الرحیم الله غفور الرحیم دی نو دین د دنیا ذریعہ ګرځاولا دین د دنیا ذریعہ ګرځاولا نو بنی اسرائیل ناکام شو پس چې دین خرڅو او دنیا مقصود کړه حافظ شیرازی وای حافظام میں خور ورندی کن و خوشباش اولے حافظہ میں خور ورندی کن و خوشباش اولے دان تزویر مگردان چودگران قرآن خود قرآن کریم نا دام مجوڑاوا دا قرآن دا دین نا دام مجوڑاوا چی دین دی دنیا ذریعہ کردی دا پا توحید باندی خلق چی کم دنو اغسان ترابلی اللہ تین رابلی پا قرآن خلق ځان ترابلی الله ته نرابلی پا دین باندې خپل بینک بیلنس برابر ہے اللہ رب العزت لے نظریہ کہے دا دین دا اللہ دربار کی قبول نہ دے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ابن علیت خط لے گلے ہو وَيَا جَائِلَ الْعِلْمِ لَهُ بَازِيَا تَسْتَعْدُ بِي أَمْوَالَ الْمَسَاكِنِينَ دا دین نا دی باز جوڑ کرده او دا عوامو حقونا پی خوری دا غریبانانو حقونا پی خوری احتالتا للدنیا ولذاتیا بحیلت تزو بالدینیم چلونا جوڑائے او دا اللہ رب العزت دین دی دنیا ذریعہ کرده دا نو دین دی دنیا مذریعہ کوا بنی اسرائیلو دین د دنیا ذریعہ کړه هغه چې کمدنو ناکام شو او نامراد شو
الله رب العزت منګ او تاسو ته وي تاسو د روحونو نه الله وحده د ربوبیت اغستلا منګ لا نو پیدا او الله رب العزت ټول روحونه راجمع کړل او دا غینه وعده واغستلا د ربوبیت الستو بربکم زول استاسو رب نیم پاغه وکه رکاوټونه نو زمون خواهشات نو او دارنګ ماحول نو او د دنیا چرچی او مزی نوی زمون د بدن او د بدن تقاضی نوی نو زمون روح ډایرک आवाज کړو ولینا بالکل ته زمون غرابه بالکل ته زمون غرابه اکی ربوبیت لا الله موږ دنیا تراولی ګلو خو سره امتحان شو یو طرف ته بدن شو او بل طرف ته روح شو چې کله من آدم علیہ السلام نه الله ټول پیدا کړو ټول الله رب العزت د آدم علیہ السلام د شان پیدا کړو وعده واغستلا وعده الستو بربکم ولزستا سورب نیم من طولو وی اللہ زمنگا راوی اللہ زمنگ راوی یعنی زمنگا روح جانب چلے دو روح طرف چلے آغا اللہ غواری دا اللہ تربیت غواری دا اللہ رب العزت دا طرفنا چاگی لکم اوبر آگلی دی آغا غواری چاگی لکم خوراک راغل دی آغا غواری چاگی لکم سکاک راغل دی آغا غواری چاگی لکم دوائی راغل دا آغا دوائی غواری اری او سیز اللہ رب العزت چه دبرنکم سیز کت راغل دی روح آغا اری او سیز والا اللہ را لگل دی آغا اری او سیز غواری ماحول بدن چه دنیا کی اوزای شو یو د بدن تقاضی شوی او یو د روح مطالبه شوی نو کشمکش راغی بر عالم کی صرف روح نو مسئلہ نوا خو چې کله روح دی دنیا ته راغی نو دلته سره بدن یو ځای شو نو ځنې د بدن تقاضی وي او ځنې د روح تقاضی وي اوس ګډوډېدلې الله استادان راولېږل پیغمبران راو لے گل اسمان نے تعلیم راو لے گل چاہ دا ربوبیت تعلیمو او اگر دا بر عالم تعلیمو دا بر دنیا تعلیمو چتاسو بر وعدہ دا ربوبیت کردلا چاہ اللہ تزمنگ رابی او منگ با بزمکا ستا منو ستا تربیت پا منو ستا چکم قانون دے اغب منو ستا چکم نظام حکومت دے اغب منو چزمکی ترالی خبر بدل شوا یو بدن شو او یو روح شو نو انسان دو مخه ده د بدن کته زور کوي او روحي بارا زور کوي روح بارا سيزونه غواړي چې کله دا انسان ځان لشي نو دا روح اللہ غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې الله فرمایي چې خلقت عبادی كلهم حنفاء طول زما بندگان ما په خپل طرف پیدا کړی دي دای زما په طرف کاږي خفجتالتهم الشیاطین ماحول شیطانان غلط ملګری دای زمانہ زمانه واړی والله رب العزت داغی دا پارا پیغمبران راو لگل دا پیغمبران سلسلینا نبی علیہ السلام اخیریو قرآن راو لگو قرآن کریم راو لگو عالمان تبلیغیان دعوت والا اغیخ کوشش کی چه خلقو تا صحیح عقیدو خی توحیدو خی او دا پیغمبر علیہ السلام لار برابر کی چې دا خلق په صحیح طریقه روان شي نو په دې ځمکه کې دوه تعلیم دي یو تعلیم سفلی دی یو تعلیم د بدن دی او بل تعلیم هغه د روح دی
دا دو سیزونه دي بدن کته زور کوي د بدن تعلیمات سفلیات اکته زور کوي او روح چې ده نابره زور کوي نو دو تعلیم دي یو د دنیا تعلیم ده او د بدن تعلیم ده او دویم تعلیم روحانی ده دویم تعلیم روحانی ده الله رب العزت انسان لا جواز ورکړل د بدن د ضرورت استعمالولو دا الله رب العزت په انسان پابندی نه دا لګولې چې تبه وبنس کې تبه ډوډۍ نه خوري تبه چای نه سکي تبه جامې نه اغوندي دا د انسان ضرورت دي دا به انسان کوي ضرورت کې د انسان خو الله رب العزت انسان ته وایي چې ستا په بدن کې دی د روح بادشاہي وي بادشاہي د چا وي د روح وي یعنی خوراک کی وی د روح په حکم چې دل کم سیس خوي هغه خورا او چې دل کم نقصانی وي هغه مخرا چې دل کم سیس نقصانی وي هغه ما غوندا لکه ریخم نبی علیہ السلام حرام کړل د سړو د پاره سره د سړو د پاره حرام کړل ځکه پدې کې د روح نقصان د ایمان نقصان دا نقصانیو الله رب العزت انسان ته وي چې ته شهوانی قوت استعمال کا خود روح په حکم نکاح کا یوی بی سره کې دو سره کې درې سره کې سلورو پوری اجازت ورکو خدا قوت په غلط نه استعمال ہے که غلط استعمال کی ستا د روح نقصان دی ایمان نقصان دی حرام مخرا سود مخرا دا پتا کی زناورتو پیدا کئی دا بستا انسانیت سلب کئی دا انسانیت دا نقصان نے نو یو دا بدن تعلیم او دا بدن سیزونو او بل دا روح سیزونو اللہ رب العزت او فرمائل چه دا روح دا دی حاکمی پا بدن کی بادشاہی دی اگر ایمان وی بادشاہی دی زړه وی بادشاہی دی روح وی بادشاہی دی خواہشاتو نوی لکه څنګه چې دا یو بدن دی نو دک شانتی دا کور چې دی نو دام یو بدن دی بیا د کور نه چې کله جوړ شي نو دام یو بدن دی بیا د کلو نه یو ضلع جوړ شي نو دام یو بدن دی د ضلعو نه یو صوبه جوړ شي دا صوبه یو بدن دی د صوبو نه یو ملک جوړ شي دا ملک یو بدن دی د ملکونو نه دنیا جوړ شي دا سالمه دنیا یو بدن دی یو بدن دی کبدی کې د خواہشات حکومت راغې نو تباہی ده د بدن حکومت راغې نو انسانیت په ختمیږي انسانیت په ختمیږي بیا به ګوري په دوربین کې او انسان به پیدا نه کی انسان به پیدا نه کی قرآنی تعلیم آسمانی تعلیم هغه د دې لپاره چې په یو بدن کې د بادشاہ د الله حکمي او په کور کې معاشره کې پدې کې د بادشاہ د الله رب العزت حکمي چې هغه روحانيت ته هغه د بادشاہوي هغه بادشاہوي چې کله داوي انسان به انساني د انسان انسانیت به محفوظي انسانیت به انسان محفوظي کدانی نو خبره به خرابوي کوشش شوروی د دې خبرې چې مسلمان او انسان د آسمانی تعلیم نه محروم کی د آسمانی تعلیم نه محروم کی د دې مهنت هغه شروع ہوئی فرانس کی کانفرنس شو 1830 کې 1830 کې د فرانس صدر گولډسټون پاغي کې ناستو گولډسټون پکې ناستو پدې خبره کېدا چې موږ به د مسلمانانو نه اسلام څنګهالو چې د اسلام نه محروم شي دا به څنګهالو خبره کېدلې گولډسټون قرآن راوچت کو او وی ویل چې سو پوری دا وی په مسلمانانو کې
نو تر هغې پورې تینا تاسو اسلام او جذبه د اسلام نشئ ایستلی نو دا قرآن کریم تینا والی بیا ویل چې دا به دې څنګه لئ نو د قرآن علم تینا والی چې علوم د قرآن دی علوم عربیه هغه تینا واخلی چې په عربی نه پوهېږي او تش په انګلیش او په نورو څیزونو پوهېږي په ډاکټرۍ پوهېږي په ټکنالوژۍ پوهېږي دارنګې په انجینرۍ پوهېږي په هر څه دې پوهېږي خو چې په قرآن پوهه چې په قرآن پوهه نشي هغه هغه تعلیمونو لا د 1835 نه هغه کوشش شروع کو 1935 او دا 2035 اوس 2025 لسکم 200 کالو شو چې هغه مهنت شروع کړی دی مهنت شروع کړی دی چې د مسلمانانو نه قرآن څنګه اخلو په هغه لسکم 200 کاله کې هغه دومره وکړل چې د مسلمانانو د عربو د شاه فیصل لور ریما بنت بندر هغه ځان ته وګڼوله هغه ځان ته وګڼوله دا هغه مهنت کړی نن موږ په هغه په عربو رد کوو په بل رد کوو تا مهنت وکړو چې د هغه یو جنۍ د دوپټه په سر کې د هغه د حاکمانو او د حکومت جنۍ ته ته قرآن وښایې او هغې ته ته د الله رب العزت دین ورسایې هغه پرېږده ستا په دې ملک کې چې کم افسران دي کم د افسرانو اولاد دي تا هغې ته قرآن ښولی دی او چې د کم ځای نه افسران جوړیږي لکه یونیورسټي او کالج په هغه ځای کې د قرآن محنت تا کړی دی د قرآن مجید دعوت تا رسولی دی هغوی محنت کوي د مسلمانانو نه قرآن اخلي چې قرآن د مسلمانانو نه واغست خبره ختم نن موږ ګورو مدرسو کې یو مدرسې دي کمې او بیا په هغې کې افراد کم دي او د هر مسلمان هر بچه نارینه او زنانه هغه چې کمدنو په انګلیش پوهېږي په انګریزي تعلیم پوهېږي په دنیاوي تعلیم پوهېږي دنیاوي تعلیم کوي دا اسلامي تعلیم ولې نه کوي دی چا بند کړی دی چې ته ډاکټري مه کوه دی چا بند کړی دی چې انجینیري مه کوه موږ له به ډاکټر خو انګریز نه راځي مسلمان به خو دا ډاکټر اسلام ولې نه زده کوي دا ایسیچو اسلام ولې نه زده کوي دی قرآن ولې نه زده کوي څه جرنده لونده ده او څه چې کمدنو جرنده خرابه ده او څه دانې لوندي دي څه د هغه طرف نه کار خراب دی او څو علما په چار دیوالی د مدرسو کې بند شوي دي هغوی اپله محنت نه کوي چې هغه ځای ته چې کمدنو آواز ورسوي او د عوامو ذهن صرف او صرف د دنیاوي تعلیم د سفلي تعلیم جوړ شوی دی د ځمکې چې کم تعلیم دی هغې جوړ شوی دی چلاسی بابا یو ځای کې وایي خدایا تن پرستیام شد اندر دیار ما خدایا تن پرستیام شد اندر دیار ما روخ مردم بفضل سوی جاموده چه خوشبوده اے اللہ پدی وطن کی د بدن غلامی عام شوا تاسو سوچو کئی او دی پلا دی بازار تو اوزی بازار تو اوزی پدی کی دکانو ندی نو دا د بدن نوکری کئی او کدی ایمان نوکری کئی دا مارکیٹو ندی دا کپڑو مارکیٹو نا دارنګ د غوړو مارکیټونه د چینای مارکیټونه د پیزار مارکیټونه هسپتالونه د گاډو شورومې بیا ور سره د گاډو چې کمدنو مستریان دا ټول چې دي دا د ایمان نوکری ده او کدا د بدن نوکری ده ټوله چې شروع ده نو د بدن نوکری ده او منډې او تړلې دي چې کوم د ایمان او د روح نوکری ده هغه خلکو پرېښودلې ده په سالم انس کې 24 घंटे کې مسلمان سره تنویر رحم الله تعالی فرمایلی وی افسوس افسوس چې نن به مسلمان ته هم د اسلام فضایل وایم افسوس په دې باندې
چې نن به مسلمان اسلام ته زما لکوم په فضایل باندې دا خو زما ایمانو دا خو زما غیرتو په دې باندې اسلام باندې غیرت کول راغستل دا زما غیرتو دې کې مال فضایل ته ضرورت نو دې کې مال ترغیبات ته ضرورت نو او د اسلام نه خبردارې هغه نشتا نو د بدن غلامی عام شوا او د روح چې کمدنه خلقو پری خودو نو روحی مردم با فضل سوی جام بوده چه خوش بوده ارمان الله چې د خلقو توجه لگ روحانی تعلیم توی نوم بخوی چې درازی 8 گھنٹی سکول کې تیراوله او یو گھنټه باندې قرآن حقونه ادا کوله لکه مخی علامه صرف شپږ حقونه وویل چې دا غیر لپاره خو مهنت پکارو کنه په انګلیش ځان پوهه کوي په کیمستري ځان پوهه کوي په فزیکس ځان پوهه کوي دا د الله کتاب دومره بیکاره دی دا د الله کتاب دومره مظلوم دی الله دا غي یو مثال ذکر کو چې یو قوم لا الله رب العزت قرآن ورکړو آسمانی علم ورکړو دای د آسمانی علم په ځای خواهشات په روان شو په سفلی تعلیم په روان شو فامثلوا کمثل الکلب نو لاله من نوې سوداګر شو پسول یخلی په 50 خرڅوینا د څه چالو کو خواهشات راواغستل کله یو ډیګری کله بل ډیګری کله بل ډیګری سی پکې بایلو انسانیت پکې بایلو فمثله کمثل الکلب سپید نه جوړ شو سپید رسناکی یورپ اول د انسان نه انسانیت علی نو بیا ډاکټر کی اول د انسان نه انسانیت والی نو بیا انجینیر کی اول د انسان نه انسانیت والی نو بیا چې کمندونو وزیر کی اول د انسان نه انسانیت والی نو بیا صدر کی او وزیر اعظم کی اول د انسانیت علی هغه کې د سره انسانیت نی د سره انسانیت نوی هغه سپیوی منظرما ټوله زما هغه رسناک وی هغه چې کمونو داړل کوي د خپل فائدې لپاره د خپل فائدې لپاره یو میډیکل سٹور والا خپل واقعیا بیانوله وای میډیکل سٹور می ختم کو میډیکل سٹور نه میډیکل سنټر وی ختم میں کو بلا پیسے گٹلے وی ختم میں کو ما ته ولې ختم کو وی بس یو ځل لاړم وی کې ناستم یو ابای رااله وی چې دا هسپتال چا دی وی جولای دا سکړه چې خدای دې غر کی الله دې تبا کی الله دې په خپل اولاد درړي وی ابای اوس دا خیره کوي وی ما چې ابای دې ځکه نه ته څه چل خیر خدای وی چې زوامه چې دا د دې هسپتال چې کوم مشر دی بیا خیره شروع کړی وی ما چې ابای د دې هسپتال مشر سکړي وی چې دلته د سړی خواري کې نولې او ډاکټران دي کدا سړی خواري دي وی ما چې ابای قصه صدا وی چې ابای ما ته وی چې زمان وسیو بیمارو هغه ما راوستو وی ما په دریو سلورو ډاکټرانو ګرځولیو هغه ډاکټرانو ما ته وی چې د علاج نکېږي ابای بس گزاره دی کوي وخت سره په خپل خشي وې استاد هسپتال کې راته چا ډاکټر وخو چې دلته ورشه وی چې دلته رالم وې دې ډاکټر راته وی چې دا چا ویلي چې علاج نکېږي علاج کېږي ارس کېږي خو 30,000 روپۍ راوړه وې ما ته وی چې زه خو ډېره غریب یم من کرا خو یو اسخای دا هغه به خرڅ کم وی لاړم اسخای مې خرڅ کړه 30,000 روپۍ مې راوړي ډاکټر لا ډاکټر اپریشنو کو وړو کې لا خراب شو سم نشو لا خراب شو سم نشو وی زر اغلی ما ډاکټر وینم او دې ډاکټر دا چې هسپتال له چا دی هغه برابرو وی ابایله مې 30,000 روپۍ او شمارلې هغه مې ابایله ورکړ چې ابایله تواله پرې دوا او زه خدای به خیر کړي ویراله ما ډاکټر پسې مې ما چې دا څه چل تاسو چل کړل
وی هغه وی چې دې علاج نه کېده خو بس ما ورته چې بیا ولې داسې وی ما ته وی چې ولې ستا پیسې نه دي خوښې سو وی ما چې زما پیسې خوښې دي خو انسانیت خو پکې نه بایلم چې ته به سړی خورخېږي نه انسانیت وی ما ته وی چې بیا د هسپتال بند کا وی ما ورته چې وځه وی اوته وی هسپتال مې بند کو او د هغې نه مې چې کم نه وی دغه پیزارونو مارکیټ مې ته نه جوړ پیزارونو مارکیټ مې ته نه جوړ کو دا چې کومه محکمې ته ځي نو سړی خواره بدله مخې نه راځي ولې د انسانیت تعلیم یې کړی نه دی د انسانیت تعلیم قرآن هغه پرېښودو الله رب العزت وایي چې چا قرآني تعلیم پرېښود گویا کې دا دوزخ له پیدا دی زرعنا لجهنم کثیرا من الجن گویا کې دا چې کمدنو دوزخ لا پیدا شوی دی او چې قرآنی تعلیم پرېښود نو اندامونه په هر څه استعمالیږي خو په قرآن نه استعمالیږي په اسلام باندې نه استعمالیږي قرآن نه اوري نه ویني او نه وایي نه وایي نو دویم وایي اولئک کالانعام اولئک کالانعام دې چې کوم د بدن تعلیم نه بدن تربیت ته بدن خواهشات هغه له زور ورکړل دي او چې کوم روحانیت او ایمان او آسمانی جانب هغه چې کومنو پر خوادل دي الټا په پیغمبر اعتراض کوي او د الله په مقابل کې خلق چې کومنو مخلوق عاجز مخلوق الله سره صدر کوي د دعوا چې انسانیت ختم شو انسانیت ختم شو نو قرآن کریم تعلیم او دعوت ورکي د دې خبرې ورکي چې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ چې کله قرآن بیانول شي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ چې کله قرآن بیانول شي فاستمعوا له وانصتوا نو په توجه واورئ دی لرا ډېر په توجه واورئ دی لرا وانصتوا او نور کارونه پرېږدئ الله رب العزت وایي لعلکم ترحمون په تاسو باندې به رحم وکړی شي په تاسو به رحم وکړی شي موږ ټول د الله د رحمتونو محتاج یو د الله د رحمتونو محتاج یو کدا الله د رحمتونو باران نوي او د رحمان ذات د رحمتونو فیضان نوي نو دا دنیا نه چلیږي دا دنیا نه چلیږي دا الله رب العزت یو داسې رحمتونه دي چا په کافرانو دي او هغه په هندوانو دي پارچا دي او مسلمانانو دي باران نے ڈوڑے پیسی دی رحمت تیرے ہے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بلا ظاہری رحمتنا اب کافرانو دیر دی ظاہری کل کل مسلمانانو سرکمو دی خدا اللہ سر رحمتنا دی چداغا ذریعہ چدا ہاں قرآن کریم دی داغی دا حاصل اولو ذریعہ قرآن نے اللہ وی الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان علم القرآن او خلق الانسان رحمان ذات چې د خپل رحمتونو د خودلو اراده وکړه نو الله رب العزت قرآن دنیا ته راولېږو او الله د قرآن د پاره انسان پیدا کړ انسان پیدا قرآن لري او کته وای چې آدم علی السلام له ولې نه ورکاو قرآن کریم نو یو هغه وخت لا انسانان پورا پیدا شوي نو او دویمه خبره دا ده چې طالب مدرسه کې داخليږي نو د بخاری له داخليږي دوره حدیث له داخليږي خو په اول کال وته څوک دوره حدیث نه کوي دا واته کال ول استعداد جوړي او د آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې دا نبی علیہ السلام ته تمهید دی نبی علیہ السلام ته لار جوړولا هغه تعلیمونو جزئیات ځای په ځای علاقو کې پیغمبرانو مهنت کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لکه تاسو وکړه کله ګورئ زمونږه صوبایي اجتماعات او
ملکی اجتماع می پنځپیر کې د ټول ملک په ساده اجتماع او صوبه سند کې کراچۍ کې چې کمنو اجتماعي داغین مخ کې ملګری په ضلعو کې دعوتی اجتماعات کی ضلعو کې یو ځای وړه وړه اجتماعو کې چاغټ اجتماع لملګری شي تیار شي او دعوت چې کمنو خور شي او چلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتل غټه اجتماع داغین مخ کې د آدم علیہ السلام د عیسی علیہ السلام پورې وړي وړي اجتماعګانې او هغه مهنت کو خوارای کولې چې د خلکو ذهنونه جوړ کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام را تکتا او د نبی علیہ السلام په وخت کې د انسان ذهن هغه چې کمندونو بالغ شو عالمان ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام د نبوت نارستو انسانانو نوی نظریه نه جوړه کړې د ژوند لپاره چې سدي اوس وخت کې دا په سړو باندې شوان وي افلاطون ارسطو سقراط بقراط فیثاغورس جالینوس مزدک معنی دا د نبی علیہ السلام نه مخکې تیر شوي مزدکیت پاغي باندې نن کارل مارکس شوان وي او په بریټ تا وي چې دا ما جوړه کړه او غیله نوم کې خود مارکسیزم او مارکسیت کمیونیزم اجتماعي چې کمونو ملکیت غیله نوم کې خود دا د مزدک فلسفه وا دا د مزدک فلسفه وا افلاطون فلسفه پیش کړی وا چې د عوام یو طاقت سرچشمه ده لہذا دیله چې کمونو حکومت ورکول غواړي دا د افلاطون فلسفه وا او نن به دیموکراسي جمهوریت والا به بریتا وي چې ټول ازمکه د فساد نه ډکه کړه دا د افلاطون فلسفه وا دا سنوري فلسفي د بقراط او د سقراط فلسفه وا د سرمایه‌دارۍ پاغي باندې روسو خلوي او د یورپ فلسفه د سرمایه‌دارۍ دا د یورپ لوی فلسفي روسو دی هغه په بریتاوي بریتاوي د نبی علیہ السلام نورستو چا نوی نظریه نه جوړه کړی په هغه وخت کې انسان عقل او غرور ته رسیدلی هغه فلسفه قرآن پیش کړی دا د انسان د انسانیت فلسفه د انسان د یو کول فلسفه انسان له انصاف ورکول او هر انسان له هغه حق ورکول چې دا کلمه لوشي تبه د رحمتونو تماشا وکي قرآن د رحمتونو کنجی ده نبی علیہ السلام فرمایل اوتیتو خزائن الارض یو ځلیو فرمایل زوالی الارض مشارقا مغاربا وسيبلغ ملک امتی ما زوالیام ما ته الله د ازمکه را ټوله کړه ټوله راته داسې وښوله ټوله ازمکه چې کومه راته را ټوله کړې ده هغې ته به زما د امتي بادشاهت رسي زما د امت بادشاهت به رسي او نبی علیہ السلام فرمایل اوتیتو خزائن الارض مال الله خزانې د ځمکې را کړې بیا نبی علیہ السلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل قد ذهب وانتم تنتسلونها نبی علیہ السلام لاړو او خزانو باندې تاسو شوان وهي تاسو شوان وهي د خزانو کنجي د رحمتونو کنجي د دنیا او د آخر د رحمتونو کنجي هغه قرآن او قرآنی نظام دی چې مسلمان قرآن لراشي او چې کله د قرآن کریم لراغی او د دین غافل نشو نو اسماني کارنده به د سره ملګری دي چې اسمان کوي فرشتي دي هغه به د سره ملګری وي اخري آیات سجده نه وي هغه به ټول چې کندنه د سره ملګری مرسته به سره کوي په جهاد کې به سره مرسته کوي په دعوت کې به سره مرسته کوي خو چې کله مسلمان قرآن کریم لراشي د دې وجنه شیخ القرآن رحمه الله تعالی هغه د مولانا حسین علی نور الله مرقده شاګردو مولانا حسین علی نور الله مرقده د گنگوی رحمه الله تعالی شاګردو او د شیخ الهند رحمه الله ما سره د شیخ الهند داغه فلسفه داوا چې مسلمان دی قرآن وي
د مولانا حسین علی میشن او پروګرامو چې مسلمان دی قرآن وی خود اصلاحی انداز باندې تحقیقی تنقیدی نه چې عقیده سمشي چې عمل سمشي حکومت سمشي کردار سمشي گفتار سمشي دا ارس چې کمدنو سشي سمشي او غټول په قرآن کریم باندې وي مولانا حسین علی نور الله مرقده میشن شیخ سید پنڈای رحمہ اللہ او شیخ سید پنجپیر رحمہ اللہ تعالی اگئی محنت شروع کو اور اشاعت التوحید والسنہ قافلہ دا علماء دیوبند صحیح ترجمان او صحیح خدمت کو ان کی اگر اشاعت التوحید والسنہ قافلہ چی اگئی دا خلقو قرآن کریم پا معلوماتی انداز نہ ہوئی چې شان نزول داده او کیسه پکې داده د ترکیب په اندازې نه وي چې دې کې ترکیب داده او دې کې سر داده او دې کې نحو داده په فقهي اندازې نه وي فقه کې وي نحو په نحو کې وي او حدیث په حدیثو کې وي قرآن کریم چې الله صلی الله علیه وسلم اصلاحي انداز چې د خلقو عقیده سمشي کور سمشي ملک سمشي چې الله رب العزت قرآن نظام حیات را لګلو په هغه طریقه باندې هغه چې کمنو قرآن کریم خلقو ته بیانې خو موږ لا عوام ورونو لا نارینه لا زنانه لا هغه له چې کمنو قرآن ته توجه پکار ده خاص کر تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ حضرات هغه له ډیره توجه پکار ده ډیره توجه ځکه هغوی ځینې خدمت دومره کولی شي چې هغه عالمان نشي کولی لکه عالم هغه به چې کوم دی نو په تاڼه کې څه وکړي عالم به عدالت ته څه ووایي خو چې عدالت کې قاضي قرآن ویلی جج قرآن ویلی او هغه مخې ته یې کېښود یو برطانوي کوډ سیول کوډ هغه ته یې زه په دې فیصله نه کوم زه به په شرعي کوډ فیصله کوم هغه ډیر څه کولی شي تانیدار ډیر څه کولی شي هغه د کوم ځای نه جوړیږي د سکول او د کالج نه جوړیږي نو چې سکول او کالج والا قرآن نه وایي علماء ورونو ته درخواست دی چې هغوی د ورځې طلبه کرامو سره خواري کوي دا یو اهم کار دی طلبه کرام تیارول یو تعلیم تیارول 100 کاله دین ژوندی ساتل دي شاپور شیخ صاحب رحمه الله فرمایي مدرسه چلول طلباو ته محنت کول دا یو اهم کار دی الله رب العزت موږ له مدارس راکړي دي الحمدلله کراچۍ کې زموږ خپل مدارس دي د اشاعت التوحید والسنه خپل مدارس موږ آباد کو آپ طلباء آباد کو طلباء له دعوت ورکو علماء محنت کی هغه چې کمنو تیار کی دا زمونږ او تاسو ټولو مرکز زمونږ د مشرانو د توجه ځای شیخ القرآن مولانا رفیق الله خان صاحب صاحب الله دې دا قبر منور کی چې هغه د هغه ملګرو په دې کراچۍ کې محنت کړو خواري کړو هغه خواري کړو دا ځایونه موږ چې کمنو آباد کو دې ته توجه کو ټول ملګری د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړو چې زمونږ قوت او طاقت په دې باندې صرف شي چې یو بل راړتاو او کنه چې زمونږ د باطل پر راړتاولو قوت چې کمنو خرج شي چې مونږ متفق او متحد شو د الله رب العزت د توحید د خورولو لپاره د نبی علیہ السلام د سنت د خورولو لپاره او ورسره دې سره دا کار وکړو چې مازیګر ماښام منګه یو ګنټه یا 2 غنټې د سکول او کالج الکانو لور چې هغه ته منګه مختصر تعلیمي دین کورس شروع کو خور هغه ته نه اثر پتاجت نشته هغه ته قرآن وخایا هغه ته ضروری احادیث وخایا هغه ته ضروری مسائل وخایا دا هغه لپاره مختصر نصاب اگر دین مرتب کو چا ارزه تزي چا په قرآن پوي او بي ديني پیجني او هغه دین پیجني چا چې کمنو غلط استعمال نشي چې زمون کالجی روري او زمون یونیورسيټي روري او هغه اسلام خلاف استعماليږي نو څومره افسوس ته زمون
سمرا افسوس ته زمون چې زمون ډاکټر روري او زمون انجینیر روري او اسلام خلاف استعمالي دا ډیره بده خبره ده دا چې مونږه تیار کو اسلام وته خو قرآن وته خو الله رب العزت دا درس په خپل دربار الهزال کې قبول او منظور کی الله رب العزت زمونږه ټولو او قرآن کریم باندې په توحید او سنت باندې اتفاق او اتحاد نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تاسو کې هیڅ دعا وکړئ. یا رب لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفرة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. يا رب لك الحمد كما أنت أهله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما أنت أهله. يا رب لك الحمد كما أنت أهله. يا رب لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما أنت أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم. اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. وعنت الوجوه للحي القيوم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. يا رحيم يا ودود يا قريب يا مجيب يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا بديع السماوات والأرض. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم.
فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل ينفعنا إلى حبك يهدينا ويقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله یا رحمان یا رحیم. یا الله درس قرآن په خپل دربار اعلی ځان کې قبول او منظور کړه. یا الله دا څو ورځې چې درس قرآن شو یا الہ العالمین طلبه کرامو په دې ګرمۍ کې دا ناسته او د مدرسې د منتظمینو د کورونو د نارینه او د زنانو دا خدمت او منډې تړلې یا الہ العالمین په خپل دربار اعلی ځان کې قبول او منظور کړه. یا الله کدا قبول نشي یا الله دا به زمونږ ستړي شي. یا الله نه به راته د دنیا څه فایده میلاو شي نه د آخرت. یا الله ته ډېر مهربانه بادشاه ستا رحم چې وشي ته ګناهونه په نیکو باندې بدلای. یا الله زمونږ د عمل اگر چې نیکي نه ده خو صورت د نیکۍ دی. یا الله ته په حقیقت باندې بدل کړه. یا الله یا الله زمونږ نیتونه مونږ ته معاف کړه. یا الله یا الله زمونږ بې ادبۍ مونږ ته معاف کړه. یا الله یا الله زمونږ ناقدرۍ مونږ ته معاف کړه. یا الله یا الله چې زمونږ نه څه ګناهونه شوي دي او هغه ګناهونه د دې درس په قبلېدلو کې رکاوټ دی. یا الہ العالمین هغه رکاوټ ختم کړه. یا الله هغه ګناهونه معاف کړه. یا الله هغه ګناهونه معاف کړه. یا الله د دې درس ثواب د دې جامعې چې کوم باني شیخ صاحب صادق صاحب رحمه الله تعالی او یا الله د دې چې کوم اولنې خدمت کوونکو یا الله مولانا طیب صاحب رحمه الله تعالی یا الله هغوی ته د دې ثواب ورسوي. یا الله ټولو مشرانو شیوخو ته ثواب ورسوي. یا الله زما والدینو محترمینو ته یا الله د طلباو مور او پلار ته یا الله زمونږ ورونو او خویندو ته رشته دارانو ته ټولو مسلمانانو ته یا الله ثواب ورسوي. یا الله د نبی علیه السلام پورې د آدم علیه السلام پورې چې څوک ته خوشحالېږي چې هغوی ته دا قرآن ډالۍ شي. یا الله زمونږ دا قرآن هغوی ته ډالۍ کړه. یا الله زمونږ د استادانو روحونه پرې خوشحاله کړه. یا الله زمونږ مور او پلار د هغوی درجې پرې اوچتې کړه. یا الله زمونږ د استادانو روحونه پرې خوشحاله کړه. یا الله مونږ جزان یو مونږ فقیران یو مونږ ګناهګار یو. یا الله تا خپل کتاب ته پرېښودلو دا ستا احسان. یا الله دا احسان تا ته وسیله کوو. یا الله چې مونږ معاف کړه. یا الله مونږ معاف کړه. یا الله زمونږ د مور او د پلار زمونږ د ورونو د خویندو یا الله د ټولو ګناهونه معاف کړه. یا الله د ټولو مسلمانانو ټول ګناهونه معاف کړه. یا الله زمونږ د استادانو ټول ګناهونه معاف کړه. یا الله زمونږ د استادانو ټول ګناهونه معاف کړه. یا الہ العالمین یا الله دې مجمع کې اوریدونکو کې ډېر بیماران دي. یا الله ټولو ته روغ صحت نصیب کړه. یا الله ډېر بې اولاد دي ټولو ته نیک اولاد نصیب کړه. یا الله ډېر محتاج دي د ټولو حاجتونه پوره کړه. یا الله ډېر محتاج دي د ټولو حاجتونه پوره کړه. یا الله زموږ په کورونو کې ځینې حاجات دي زمونږ د ورونو دي زمونږ د خویندو دي زمونږ د مور او د پلار دي. یا الله زمونږ د مدارسو دي. یا الله زمونږ د یارانو د دوستانو دي. یا الله مونږ ته ویلي دي چې مونږ دعا وکړه. یا الہ العالمین تا ته ښکارېږي. یا الله د هغوی حاجتونه تا ته معلوم دي. یا الله هغه ټول حاجتونه وله پوره کړه. یا الله
یا الله هغه ټول حاجتونه ول پوره کړه یا الله زمونږ ورونو یا الله زمونږ د یارانو د دوستانو ځینې کاروباري مشکلات دي یا الله ته تخکاریږي هغه ټول په خپل فضل و کرم باندې ختم کړه یا الله ته ټول حاجتونه د غیبي خزانو پوره کړه یا الله قیدیان دي زمونږ ملګري دي زمونږ یاران دي زمونږ دوستان دي کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله محسن دې په جیل کې ټول ملګریو ته په اخلاص دعا وکړي الله دې آزاد کړي یا الله نور ملګري دي په جیلونو کې دي یا الله ټول په خوشحالو باندې آزاد کړي یا الله زمونږ په دې ملک کې اتفاق او اتحاد په اسلام باندې راوله یا الله ټول پریشانې په اسلام باندې ختم کړه یا الله دې ملک حفاظت په اسلام باندې وکړه یا الہ العالمین عالم اسلام حفاظت وکړه یا الله ټول عالم اسلام متفق او متحد کا یا الله په غزه او فلسطین کې د مسلمانانو مرسته وکړه یا الله د بیت المقدس حفاظت وکړه یا الله د حرمین شریفین حفاظت وکړه یا الله د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله زموږ د ملګرو اتفاق او اتحاد نصیب کا یا الله ته توحید او سنت ته یو موټی کړه یا الله یا الله تی مینا محبت پزړ کې سیوا کړه یا الله یا الله د ټول بزرګو کې یا الله مینا محبت واچو یا الہ العالمین بغضنا حسدنا زمونږ د کورونو زمونږ د مدرسو نه یا الله زمونږ د معاشرې نه زمونږ د تنظیمونو نه یا الله ختم کړه یا الله موږ په قرآن او سنت باندې وکړه یا الله موږ په توحید او سنت باندې وکړه طلبه کرامو چټیانې قربان کړي چټیانو کې خلک ګرځي چټیانې قربان کړي او الله د دین لپاره د الله د کتاب لپاره معنا لایقه قرآن مجید کې خود یا الہ العالمین د دې عزت د اجر ورکا او د دې سینې الله قرآن ته پرانیزه یا الله د قرآن خدمت دیتا نصیب کا یا الله د دې د خلونو قرآن او سنت د دنیا ګډ ګډ تور سوا او یا الله ته په رضا شه یا الله ته په رضا شه زموږ استادان چې کوم ژوند دي الله دې هغوی په عمرونو او صحتونو کې برکتونه واچي الله دې هغه مراکز زموږ د استادانو زموږ د شیوخو د هغوی په نسلونو باندې آباد لري الله رب العزت هغه مراکز په قرآن او سنت باندې آباد لري الله رب العزت زموږ نه رضا شي د چا چې په زړونو کې څه حاجت وي الله رب العزت ورله پوره کړي زموږ د مدرسې د مرکز شاخ د مفتی نعمان صاحب چې کوم مدرسه ده د هغې ضرورت دی د هغې چې کوم دی حاجت دی الله رب العزت په خیر او عافیت هغه مشکل حل کړي او الله دې هغه د توحید او د سنت او د قرآن او سنت یو عظیم مرکز وګرځوي الله رب العزت د دشمنو تربګنونو ټول محفوظ کړي چا چې په هغې کې هغې سره مرسته کړې ده او کوي ورسره ټول ملګري الله رب العزت هر مشکل حل کړي او الله رب العزت چې کوم دی نو په مالونو په اولادونو کې خیر او برکت واچي د دې جامعې استادانو د دې شيوخ موږ سره ډېر زیات محبت وکړو الله دې ولې دې محبت اجر ورکړي الله رب العزت مال او حال کې برکت واچي الله دې اولادونه نیکان او صالحان کړي د زنانا هغه درس لبرات لري په مینا او په محبت باندې الله دې ورته علم د قرآن نصیب کړي الله دې موږ ټول ته عمل په قرآن کریم باندې نصیب کړي چا چې بزړه کې څه حاجت وي په کور کې څه مشکل وي کاروباري مشکل وي الله ته ښه ښکاري الله رب العزت ولا ختم کړي الله رب العزت موږ ته د خپل رضا دولت نصیب کړي الله دې موږ ته خپل محبت نصیب کړي الله دې موږ ته د نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړي الله دې موږ ته قبر د رسوایی نه وساتي الله دې موږ د حشر د رسوایی نه وساتي الله دې موږ الله مخې ته د شرمېدو نه محفوظ کړي الله دې زموږ نه خوشحاله شي الله دې زموږ نه خوشحاله شي صلى الله تعالى على خير خلقه ومظهر لطفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 يا رب العالمين